نن محترمو ز تاسو ته د یا لطیفو چې کوم ختم دی او د یا لطیفو چې کوم وظیفه ده ستاسو څومره حاجات دي یا ستاسو څومره مسائل دي د دې ټولو حل دا په یا لطیفو کې داشته دی که چېرته څوک داسې وي چې هغوی ته د کاروبار مسله وي نو د یا لطیف وظیفه کولی شي که د چا د رشتې څه مسله وي یا دغه رنګې د چا کاروبار نه وي دغه رنګې د چا نوکري په کار وي یا څوک په داسې مشکلاتو کې راګیر شوی دی چې د هغې چل نه ورځي د دې مشکلاتو نه د دې خرابو حالاتو نه څنګه وځمه نو هغوی له پکار چې د یا لطیفو دا ختم دی په خپل ژوند کې یو پیره لازمو کې انشاءالله العزیز الله پاک به حالات ډیر زیات دا بهتر کړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې تمام تعریفونه د الله پاک د پاره دي د سجدې لایق صرف یو الله پاک دی او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده نو دا وظیفه د یا لطیف یو ختم دی او ډیر زیات مجرب ختم دی داسې ختم دی چې یو قسم الله موږ ته د ټولو وظایفو سردار ختم ویلی شو ستا چې څونه مسایل دي ستاسو څونه مشکلات دي څومره حاجات دي څومره تکالیف دي مصایب دي د دې ټولو حل په یا لطیفو کې داشته دی یوازې یا لطیف وظیفه نه ده دې سره څلور آیاتونه نورم دي خو د هغې ترتیب به دا کوو چې د څه مسله وي د هغې وضاحت به کوو چې دې مسلې سره دا آیت ویلی شي دې مسلې سره دا آیت ویلی شي او دغه رنګې دې مسلې سره دا ویلی شي نو ډیر زیات بهترین ختم دی په خپله هم وکړئ خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم دا ختم وکړي د هغوی څونه مصایب دي څونه مشکلات دي څومره حاجات دي چې الله پاک یې پوره کړي محترمو غوښتل دا زمونږ کار دی موږ به د الله پاک نه غواړو او یا لطیفو د الله پاک یو نوم دی او په دې باندې موږ الله پاک دا محترمو رابولو نو چې کله الله پاک وګوري چې زما دا بنده صرف زما نه غواړي د بل چا نه غواړي مخلوق ته لاس نه پیلاوي صرف ما ته لاس نیسي زما نه غواړي نو بیا الله پاک د احسان معامله کوي الله پاک بنده لور کوي که چېرته یو بنده داسې وي چې د نورو خلکو نه غواړي الله پاک کوي ما دې خلکو ته واله کړلې د دې خلکو نه ځان نه واله چې څونه پیسې دې تا لې ځان ته واله څونه کار روزګار په تک کې دا وکړه نو مخلوق په چاله څه ورکړي خالق اور څه ورکولی شي څومره چې زمونږ په الله پاک باندې ګمان وي څومره چې زمونږ په دې وظیفه باندې یقین وي دونه محترمو الله پاک به زمونږ او ستاسو حالت دا به ډیر زیات بهتر کړي نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا د یا لطیف وظیفه ده ټول چې څومره حاجات دي دا اوس حل کېږي څونه مسایل دي مشکلات دي دا اوس ختمېږي د کاروبار دپاره کولی شي د نوکرۍ دپاره کولی شي د رشتې دپاره کولی شي دغه رنګې د رزق تنګسیا وي رزق نه وي د هغې دپاره د یا لطیفو دا ختم کولی شي د یا لطیفو د وظیفې د شروع کولو نه مخکې د یا لطیفو چې کومه معنی ده کوم مطلب دی مقصد دی هغې طرف ته ځو نو یا لطیفو معنی ده ای باریک بین باریک بین هغه چاته ویل کېږي چې واړه واړه څیزونه دا ویني چې کله موږ الله پاک ته وایو چې ګوره ته واړه واړه څیزونه وینې زما د دومره غټې مسلې دي دا هم وینه لږ زما دې مسلو طرف ته هم توجه وکړه نو که دا الفاظ موږ ووایو او دغه رنګې نو انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو حالات دا ډیر زیات بهتر کړي وظیفې لپاره بهترین ټیم د ماسخوتن د لمانځه نه بعد دی چې کله موږ ماسخوتن لمونځ وکړو نو د هغې نه بعد به 2 رکعاته نفل وکړو چې کله موږ 2 رکعاته نفل وکړل نو بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې سورة الانشراح دا ووایو الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. چې کله منګه اولس پرې سورة الانشراح دا ویلې، بیا به د هغې نه بعد اولس پرې درود ابراهیمي وایو. کم درود ابراهیمي چې د مانځه دی نو دا منګه اولس پرې وایو. بیا به د هغې نه بعد 16,641 پرې یا لطیف وایو. 16,641 پرې یا لطیف وایو. او دې سره سره چې کوم آیتونه دي نو په مز کې به وایو. چې کله موږ د آیتونه به کې ویلې نو اخره کې به درود شریف وایو اولس پرې. نو څومره چې ستاسو مسایل دي، مشکلات دي، حاجات دي، دا ټول به الله پاک پوره کړي. دومره تیزه وظیفه ده، دومره عجیبه وظیفه ده چې تاسو به تاثیر محترم ووینئ. بیا چې کوم د عمل طریقه کار دی هغه داسې دی، کو څوک د یا لطیفو دا وظیفه کوي نو دا وزان تسبیح را پیدا کی او چې په دې تسبیح کې دانې وي 129 یو سل یو کم 13 پکې دانې وي. یا بعض وخت کې تسبیح دا سوي کنه چا کې زر پکې دانې وي یا د غرنګي 500 پکې وي. نو موږ پکې په هر 129 نمبر دانه کما ده غمانه نه هو کو او بس مخکم نه هو کو مخکم نه هو کو. نو دا غرنګي 129 پیری به موږ یا لطیف وایو، یا لطیف یا لطیف یا لطیف 129 پیری. دا کله موږ پورا کوم 129 پیری نو بیا به هغه نه بعد د آیتونه وایو. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. محترمو دا آیات با آغا سڑے وی، آغا سڑے با دا آیات وی چې کم سړی ته پریشانی وي او کم سړی ته ټینشن وي، کم سړی ته تکالیف راځي، کم سړی باندې مشکلات راځي، حالات پر راځي، نو د یا لطیف 129 پیری نه بعد دا به یو پیری وایو. بیا به 129 پیری وایو، بیا به د آیات وایو. دا آیات په سورۃ انعام کې 103 نمبر آیات ده. بیا به دا وایو. ٹھیک شولا. بیا مخکې 129 پیری بیا به یا لطیف وایو، یا لطیف دا به وایو. بیا کو تاسو حالو کې رچا کو د رزق مسله وي بیا آیت نمبر 2 وای. الله لطیف بعباده يرزق من يشاء بغیر حساب. دا آیات محترمو دا به وای یو پیر به وای. الله لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سورة الشورى دا آیت نمبر 19. نو کو څوک د رزق لپاره وای نو اور 129 پیری نه بعد به الله لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اب لازما محترمو یو پیروي. دا غرنګي کو چاته سم مسلوي س اوچت مقام غواړي، اوچت مقام غواړي، نوکری غواړي، عہده غواړي، دا غرنګي کاروبار غواړي نو به د آیت نمبر 3 وای. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سورة الملك آیت نمبر 14. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. دا بوي دا غرنګي کو څوک دا سوي چې هغه په جیل کې وي یا دا غرنګي مصايب په ډیر زیات راغلي وي نو بیا هغه پکار چې آیت نمبر 4 دی وای یا لطیف او چکل 129 پیره برابرۍ هر پیری نه بعد با آیت نمبر 4 بوي. آیت نمبر 4 سورۃ یوسف دے آیت نمبر 99 او دا غرنګي آیت نمبر 100. دا به محترمو وای تاسو ته سکرین ونکاري دا به وای ان شاء الله العزیز. الله پاک به د قید بند صحبتون لرکی. کو څوک دا سوي کنه چې دا ټول مسایل وتوي، د رزق مسله وتوي، د کاروبار وتوي، د نوکری وتوي، د اوچت مقام د غواړي، د غرنګ وخته د غواړي، څوک په جیل کې دی دا راځه دول غواړي چې څومره حاجات دي نو بیا دا ټول آیتونه وای. دا کم چې مخکې تلاوت شو دا به وای. خو ترتیب به محترم ودای کړچا یو مسله نو د یا لطیف دا منګه 16000 بیره برابر دا تسبیح پکار دی
چې هغه کې 129 دانې وي یا پکې موږ نه وکړو نو 129 دانې دي او دغه ختم چې کوم د 129 پیرې موږ دا ختمو دا تسبیح چې کوم دي دا موږ 129 پیرې وایو نو چې کله 129 دانې دي او دغه تسبیح موږ 129 پیرې ویلې 129 لا په 129 کې ضرب ورکړه نو 16641 دا ته محترم راضي اچھا کو سم مسئلہ وی نو هر 129 پیرې نه بعد با د آیتونه وای دا کوم آیتونه چې ما تاسو ته ویلې دا رنګي بس سکرین هم تاسو ته شو کیږي نو کوشش وکړئ چې وظیفه په خپل مو کې مرګرو سره هم شیر کړئ الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ